أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين سورة البقرة درم سپارہ 265 نمبر آیات کریمہ درس تے 255 ومثل الذين او مثال دا کسانو ينفقون چی خیرات کی اموالهم مالو نخپل ابتغاء د پارا د لټولو مرضات الله درزا د الله پاک وتثبیتا او د پارا د کلکولو من انفسهم د زړونو خپلو کمثل جنت پشان د یو باغ دی بربوتن چې پوچت زکی اصوابها ورسیگی دے باختا وابلن تیز باران فآتت نورکی دا باغ اکلها میویخ پلی ضعفینی دوچن فإن لم يصبها وابل کو نرسیگی دے باختا تیز باران فطول نو کافی دی ولا لگ پشم کافی دی ولا لگ باران والله بما تعملون بصیر او الله پاک پاملون استاسو باندې لیدون کې دی آیا ود احدکم آیا غواړي یو پتاسو کې ان تکون له جنتن دا چوی دے د پار باغ من نخیل د کجرو و آناب او د انگورو تجری چی بہیگی من تحتها الانہار لاندے داغینا نهرنا لہو د دے بابا د پارا فیہا پدے باغ کے من کل الثمرات د هر قسم میونی و اصوابه الكبر او رسیدلی دتا بڑاواله وله ذریت او د دې بابا د پارا بچی ماشومانی ضعفا واړه فاصابها پس ارسیگی دے باختا اعصار تیز سیلے فیہ چپاغ سیلے کے نار اوری فاحترقت نو اسوزی دے باغ لرا کذالک یبین اللہ دغسی بیانی اللہ پاک لکم الآیات تاسو تا آیاتنا لعلکم تتفکرون د دې د پارا چې تاسو سوچو کې د آیاتونو کې الله پاک مونږ له ترغیب راکړي چې تمال لګې مداغه د پارا سو اصول دي آداب او شرایط دي نو چې کله ته خیرات کې پدغه اصول او آداب او شرایط سره ولکه څنګه چې تا مخ کې وره د مثال چې یو دانا زمیدار کاکا دفن کړه داغین الله پاک داسې خپل فصل وکړو چې پاغي کې وږي اپا هر وږي کې سل دانی وي نو ګوره د یو دانی نه سل دانی جوړ شوي نو چې ته 1 روپے ورکې نو یو په 100 بدرلا الله پاک ثواب درکې
نو داسې اوس دې دوو آیاتونو کې اول آیات کریمه کې الله پاک مثال ذکر کوي د اخلاص د خیرات چې الله د رضا د پاره یو سړی خپل مال لګي او د یقیني چې الله رب العزت په د دې خیر خیرات په وجه مال دنیا کې ارسرا کوي لکه دا څومره مشهور حدیث ته ان الصدقه لتدفع غضب الرب وتدفع میتة السوء چې څوک دا غواړي چې الله پاک ته زمانه خوشاله شي ما ته د غصه نه د هغې دپاره محبوب علاج خو چې ان الصدقه خیر خیرات کوا لتدفع غضب الرب په دې سره د الله غصه سړیږي خو دویمه ډېره ښکلې بله پیدا ده وتدفع میتة السوء چې څوک خیرات کوي الله رب العزت په د خراب مرګ نه ساتي الله دې مونږ او تاسو ټول د خراب مرګ نه وساتي او دا حدیث مونږ تاسو ډېرې پیرې اورېدلې دي چې یو نابینا صحابي دی حارثه ابن نعمان نومې دی هغه چې کوم ځای کې به کمره کې وو د هغه ځای نه تر مین ګیټه پورې یو پړې تړلی نو چې غریب سوالګن دی براغې او आवाज به وکړو نو د به اشرفې روپۍ راواغسته او د هغه پړي په دلیل باندې به مین ګیټ ته لاړ غریب له به په خپلو لاسو باندې هغه روپۍ وغیره ورکول نو کور والا ورته وی بچو لور وغیره چې ته دوره تکلیف څه لکې مونږ له راکوه مونږ به وله ورکو ورته وی مونږه د محبوب نه اورېدلي دي څوک چې په خپل لاس باندې غریب له ورکړه کوي الله پاک به د خراب مرګ نه ساتي د کوم مؤمن مسلمان چې دا یقیني وتثبیتا من انفسهم دا زړه نه غواړي زړه نفس نه غواړي شیطان هم نه غواړي او زړه هم دا نه غواړي چې د الله په نوم باندې ورکه وکړه د دې وجې نه توجه سره وورو علماء کرام وی چې کله ستا په زړه کې د نیکۍ د ښه کار یو جذبه پیدا شوه نو سمدستي عمل کوه ځکه بیا شیطان او نفس دا سړی په دې اماده کوي چې یا خو به د هغه نیکۍ کې کمی راولي کنی مکمل به د محرومۍ د هغې مثال داسي ته د یو خپل تپوس لځي نو تا ته زړه کې دا ښه الهام د فرشتې د طرف نه خبره پریوځي چې یاره ته خو اسیم ځې او یا زره فرشتې ستا دپاره به دعاګانې غواړي خو ځان سره که د میوه دانه وړه نو ډېره بخي نو دې په هغې عملونه کړي نو چې ورځي دننه وي زه میوه دانه خو یې راونړه خو 1,000 روپۍ وله ورکړه تا ته په زړه کې دا ښکلې راشي دا خبره چې 1,000 روپۍ اوس دې مریض له ورکړه چې دې پې ځان له دوایي وغیره وکړي نو چې ته سمدستي عملو کې خوشه کار کنی که سمدستی د عملو نه کو نو د 1,000 نه 500 شي او د 500 نه 100 شي او بیا وي زه بل وخت په ورکې نو بس خبر اړو پاتې شي نو وتثبیتا من انفسهم دا خپل زړونه دې په دې باندې کلکوي ځکه زړه سړي ته رشومتیا خبره کوي او دویم دا چې دا رده یقیني چې زه د الله په نوم باندې ورکړه کوم الله به مال ردې پنډونه ثوابونه دنیا کې راکړي او دا څومره مشهوره خبره ده چې داو مرضاکم بالصدقه د خپلو بیمارانو علاجو کې په صدقه باندې ته ناجوړه شوې نو ډایرکټ ډاکټر لمزه اول به صدقه کې خو صدقه به هغه مرکې چې څومره ډاکټر لور کې نو ډاکټر له فیس کم از کم 1,000 روپۍ ورکې او دلته د 10 روپو پینټ واله هغه ویشي څه چلې تا پلانې تکلیف ته وډنګلې تکلیف ته نه صدقه به ډېره کې د هغې مربه کې
نعوذ بالله کینسری یرقانی دا غټ غټ بیماری دي الله دې نیم مسلمانان د دې نو ساتي. او ګورم مشهوره خبره ده دا مونږه تاسو اورېدلې ده، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاته نقشبندی هغې لیکلي دي چې یو ډېر مالدار سړی و، نو هغه نعوذ بالله ډاکټرانو لا علاج کړو، لوی لوی ډاکټرانو لیبارټرو کې ټیسټونه وکړو، ورته ویې ستا دننه نظام چې دی هغه ټول ختم دی، ته بالکل نه پاتې کېږي. یو څو ورځې ژوند دی او مالدار ترین سړی ښه مزې چرچې والا وی دې اډې غاړې ته تلو، هلته قصاب سره خوا کې یو زنانه ولاړه وه پرده کې، داسې کابل غونته کې و. نو قصاب به چې کومې دغه مغه وویشتلې کلمې وغیره نه زنانه به روچتولې ګوتې کې به یې چولې. وی دې سړي د هغه زنانه نه په پرده کې تپوس وکړو چې داسې کې؟ وی هغې ورته چې زما خاوند مړ شوی دی، واړه واړه بچي مې دي، نو د خوراک څه نه نو دا زه کله اوسمه نو بس په دې باندې هغې وی ښه. نو د پټ غونتې قصاب ته ووایي چې پنځم شروع خو چوټي، خو د نورو ورځو کې چې کله دا زنانه راځي که نه نو مثال دونه غوښه وله زما په کاته کې ورکوه. دا صدقه د شروع کړه. داسې میاشت ویلا نه وه تېره چې دې داسې ځان ته ګوري نو د خپو دردونه د ملا او بډ پریشر شو ټول لږ لږ ښه کېږي. نو چې یو د 3 میاشتې تېرې شوې سړی په ځان پوه شو، ټیسټونه یې وکړو وړو لیبارټرو کې مکمل سیټ دی، نه شوګر شته نه بډ پریشر نه یرقان، هېڅ مسله پکې نشته. لنډه دا وي هغه خپل غټ ډاکټر له لاړ، وی چې هغه وله مکمل چیکاپ وکړو، وی هغه ورته چې تا څه علاج وکړو؟ ته خو موږ لا علاجه کړی وي چې ته مرې بس، نو تا څه داسې علاج وکړو چې تا الله پاک جوړ کړی؟ نو ده ورته دا خپله کیسه وکړه چې نور خو ما څه علاج میلاج نه دی کړی، خو دکه شان د یو غریبې زنانه دپاره ما هسې یو پاو قدرې غوښې اډر ورکړی دی یو قصاب ته، نو د دغې صدقې په برکت الله رب العزت زما هغه علاج مرض هغه الله پاک ختم کړو. نو لنډه دا چې ترغیب الله پاک موږ له په ناشنا انداز سره راکوي. نو دې آیات اول آیات کریمه کې مثال ذکر کړي چې د اخلاص د خیرات داسې مثال لې لکه یو ښکلی باغ دی او دا باغ چې دی نو په اوچت ځای باندې دی، هغه ځمکه داسې ده چې اوچته ده او هر وخت پې ښه مزېدار شبهدار باران کیږي، نو ښه مزېدار پاڼې هم شنې دي او ګوره میوې ډبل ډبل ورکوي. نور باغونه چې کال کې یو فصل کې یو پیره میوه کوي، نو دا باغ چې دی نو دې کال کې ډبل میوې کوي چې کله په ده باندې دا بارانونه راوریږي، نو د پاسه پې باران راوریږي او د لاندې نه دې د ځمکې نه نمی هغه لوندوالی رطوبت هغه راښکي، یعنې د ده دا سیراب کېدل خړوب کېدل او بخور دا په 2 طریقو دی، یو آسمانی طریقې سره دی یو زمینی طریقې سره دی ډبل، نو میوې هم دې ډبل ورکوي. او که چېرې د پاسه پې شبهدار باران اونشي نو بس دا پرخه او دا پشم چې دی نری باران دا ولم کافي دی. مقصد د آیات کریمه څه دی؟ یو سړی سره ډېرې پیسې دي، ډېرې ورکوي او اخلاص پکې دی، الله به ولا د دې ډېرو پیسو د ډېر اخلاص په برکت ډېر ثواب ورکوي. خو که یو سړي سره لږې پیسې دي او بیا هم ده کې اخلاص دی نو بیا به هم الله رب العزت یو چند بدله خو ورکوي خو چې اخلاص پکې. مقصد د آیات کریمه دا دی چې د خیرات دپاره بنیادي چیز هغه اخلاص دی، نو چې څومره اخلاصي او څومره ډېر خیراتي نو دومره ډېر ثوابونه دي. آیات کریمه چې ختمي نو والله بما تعملون بصیر، الله پاک وی زه ستاسو په عملونو باندې لیدونکی ما. الله رب العزت
هر سوینی تر دین اندازه والا چې الله پاک قرآن کې فرمایي چې دا څومره ونی دي په دې ونو کې څومره پاڼې دي هر یو پاڼه چې حرکت کوي یا را غورځېږي الله رب العزت د هغې پاڼې د حرکت او د را غورځېدو نه خبر دی. ما او تا ته پکې دا سبق دی چې که د ورځې یو او که د شپې یو او که ځان له یو او که خلکو سره یو خو چې دا یقین پیدا کو چې الله پاک دیکھ رہا ہے نو چې کله زمونږ دا ښکلی یقین نصیب شي نو د هر قسم ګناه نه به الله رب العزت مونږ بچ کوي. الله دې ما او تاسو له دا یقین نصیبه کړي. دویم آیات کریمه کې د ریا د خیرات مثال ذکر کړي چې یو بابا دی هغه خپله ځواني ټوله په دې ولګوله چې یو باغ یې جوړ کړی دی ښه ښکلې کجورې پکې هم دي انګوران پکې هم دي او ښه مزېدار نهرونه پکې هم دي او دې باغ کې هر قسم میوې او فصلونه دي. اوس دا بابا داسې شوی دی چې بالکل قریب الموت دی مرګ ته نږدې دی د ځوانان زامن نشته وله ذریة ضعفاء د واړه واړه ماشومان دي جینکې دي الکان دي صرف خوراکیان دي. بیا چې غریب شي او باغ هم تسنس شي نو بیا وي د یو په ځای دوه خوري نیستي چې پرې راشي. اوس داسې چلو شي چې دې ټول باغ ته ناستو. اوس بابا آخري عمر کې دی او بچي ماشومان دي د کار کسب نه دي هغه باغ باندې سیلې رااله سوکړه شوه باغ ختم شو. تو ګوره دا سړی څومره نقصانی شو. دا مثال دی یو سړی د ډېر خیراتونه کوي حجونه کوي عمرې زکاتونه تلاوتونه تبلیغونه نعوذ بالله چې قریب الموت شي مرګ ته نږدې شي شیطان په مسلط شي وسوسې ورته اچي ریاکارۍ کې مبتلا کی بد اعمالو کې مبتلا کی هغه څومره نیک اعمال چې د کړو هغه ولا دوړه کی. اوس دې غریب باندې خو بیا ځواني راځي نه چې بیا خیراتونو کې نفلونه تلاوتونه حجونه عمرې جهادونه تبلیغونه وکړي دې هغه جان ته لاړ شي. نو چې هغه جان ته لاړ شي نو دک مثال شو چې هغه مخکې څه ګټه کړې وه هغه ټوله اوس وځېده اوس دې واپس راتلی نشي چې ځان له نوره ګټه وکړي. مقصد د ریا د خیرات داسې شو چې ریاکار هر څومره خیرات کوي خو چې ریاکاري وکړي نو هغه هر څه اوس وځي. کذلک یبین الله لکم الآیات الله وي مونږ تاسو ته داسې خبرې کوو دا د دې دپاره کوو لعلکم تتفکرون چې تاسو سوچ وکړئ چې کله خیرات کوئ نو اخلاص پیدا کړئ ریاکاری مه کوئ. الله رب العزت ما او تاسو لا په هر عمل کې اخلاص نصیب کړي. الله رب العزت ما او تاسو په هر عمل کې د ریاکارۍ نه وساتي. بیا ورته ګوره ومثل الذین او مثال دا کسانو ينفقون چې لګوي اموالهم مالونه خپل د پاره د لټولو د رضا د الله او د پاره د کلکولو د زړونو خپلو پشان د باغ دی چې په اوچت ځای کې ورسیږي هغې ته تیز باران نو ورکوي میوې دوچند که ونه رسیږي ورته تیز باران نو کافي دی ورله لږ باران او الله پاک پامنو ستاسو باندې لیدونکی دی. آیا غواړي یو د تاسو نه چې شي د دپاره باغ د کجورو د انګورو چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه او د دپاره په دې باغ کې هر قسم میوې رسیدلی د ته بوډاوالې او د واړه واړه بچي ورسیږي هغه باغ ته تیزه سیلې چې په هغې کې اوري نو سوځي هغه باغ لره. دارنګې بیانې الله پاک تاسو ته آیاتونه د دې دپاره چې تاسو فکر وکړئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ذره ذره